ګناه ته صبر کول. یو سړی و، هغه نه د خپل علاقې خلک ډېر تنګ وو. هر وخت به یې څه نه څه سوچ کولو چې په څه طریقې سره د خلکو له تکلیف ورسوم. یو ځل یې ذهن ته څه شیطاني خیال راغو او د خپل کور مخې ته یې عزبې وکړل. چې کله عزبې په غټېدل شروع شو، د خلکو تکلیف شروع شو. د چا به په خپو کې عزبې تلل، یا به پکې د چا کپړې نښتې. دا خلک به په ګیله راغه چې دا عزبې د دې ځنه وباسه. ده به ورته ډېر په مینه ویلې ښه خو چونکې خو بیا به هم د هغه عزبې نه ویسته. تر دې پورې چې د هغه عزبو نیمه لاره ونیوه، خلکو ته تکلیف ډېر زیات شو. نو د وخت باچا له لاړه د دې سړي شکایت یې ورته وکړ. باچا دا سړی روغ غوښتو، ډېر بدرد یې ورته وویل او ورته یې حکم وکړو چې اوس لاړ شه او د عزغې د جیرډه د بیخ وباسه. ده ویلې ښه ستاسو حکم په سر سترګو. چې کله راو بیا یې مزغې نه ویسته. چا به ورته ویلې د عزغې وباسه، ده به ورته ویلې نن اوزګار نیم سباله به وباسم، نن اوزګار نیم سباله به وباسم. تر دې پورې چې هغې نه یوه ډېره مضبوطه تانه جوړه شوه. د هغې جیرډې ډېرې خورې شوې. باچا بیا راوغوښتو او ورته ویلې که 3 ورځو کې د عزغو دا ونه لرې نه کړه، زه به تا نه سر کلوم. چې واپس راو ګوري هغه ډېره زیاته یوه مضبوطه ونه ده. د هغې جیرډې ډېرې خورې شوي دي. د هغې په 3 ورځو کې کټ کېدنه یا ویستنه ناممکنه وه. همدغه شانتې زموږ او ستاسو د ګناهونو مثال دی چې موږ وایو اوس به د دې نه ځان خلاصوم، اوس به د دې نه ځان خلاصوم، او موږ ترې په وخت باندې ځان خلاص نه کړو. نو هغه ګناه نه بیا موږ ته دومره یوه مضبوطه ونه جوړه شي چې هغې نه بیا زموږ خلاصې نه شي کېدی. لہذا څومره چې په وخت باندې کېدی شي د ګناه نه د بچ کېدو خپلې لارې ګورئ. عالم سره د علماو سره ناستې کوئ. د هغې نه د ګناهونو د بچ کېدو طریقو تپوسونه کوئ. جزاک الله خیرا.